تاسو لا د پیغمبر مقابل د صحابي نه ګرځوم خو زه وایم چې زمونږ د ساولډیر دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترمو نن چې دا کوم ګستاخي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یو خنزیر انسان کړی دا یو خنزیر نما انسان دی چې شکل د انسان دی لیکن په حقیقت کې خنزیر دی که تاسو وګورئ ځکه چې د نبی رسول الله شان کې ګستاخي کوي نو هغه مسلمان څه کې هغه انسان نشي کېدی. زما په دغه باندې نن چې دا دنیا آباده ده نو الحمدلله د محمد رسول الله امتیان جمدي دي. اوس هم د محمد رسول الله امتیان شته و داسې امتیان د نبی اسلام مبارک شته چې په تلی کې سر ایښودی دی د پانسې دار ته ودرېدو ته تیار دی. الحمدلله سر قطع کېدو ته تیار دی، جسم قطع کېدو ته تیار دی. نو الحمدلله ثم الحمدلله موږ ته فخر دی په دا باندې. او دا کوم د کاټلنګ یا د سوړډیر دا حادثه چې شوې ده او دا انسان یې مردار کړی دی، عظیم کار شوی دی. تمام امت محمدیه ته دا اپیل دی که ستا په کور کې ستا پلار د محمد رسول الله شان کې ګستاخي وکړه نو قتل یې که دا واجب القتل دی. لکه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوندې چې پلار نبی اسلام مبارک لراغی د الله پیغمبر ابو بکر مانه سپېړه ایستې ده. ابو بکر صدیق یې راوغوښته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته تپوس که ابو بکر دا ولې پلار دی ولې والی هغه ورته د الله رسول پلار مې ځکه والی دی چې دا زما پلار دی د ابو بکر څه مجال چې په پلار لاس اوچتوي لیکن د نن د محمد رسول الله په شان کې نازیبه الفاظ وي ما په ځکه لاس اوچت کړ. نو خبره دی پورې کوم که ستا پلار ولې نه دی د محمد رسول الله په شان کې ګستاخي وکړه واجب القتل دی، سر ته قطع کړه ما محترمو. نو الحمدلله ثم الحمدلله زه هغه مسلمانانو ته هغه مؤمنانو ته هغه د محمد رسول الله عاشقانو ته د زړه د کومې نه ګویا چې مبارکبادي پیش کوم چې هغې د محمد رسول الله په ځای غیرت کړی دا انسان مردار کړی دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام